أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللہ جل جلالہ دا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعی بیان کی. حضرت یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر کور تلاڑ آل تعالی غلا دا عزت دا آرام و دا احترام زندگی ورکڑا. سو اخپسا پاغبان امتحان راغے او دا عزیز مصر بی بی دا غنا مطالبہ دا خپل خواہشات پر کولو کڑا. نو اللہ دا غی بیان کی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. آغا بی بی قصو کا و یوسف علیہ السلام بنی او دا قصو کا پاغی بندی دین معلومی کی چکن دوارو دا گناہ ارادہ کرنی دا. حال دے حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ نبی دے و پیغمبران علیہ السلام دا گناہ نا معصومی دا گناہ نا پاکی. نو داغی نا منگوئلو چی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا براعت شہادت دا تو کسانو کڑے. حضرت یوسف علیہ السلام دا گناہ نا بری دے دغه واقعي سره چې د چا تعلق نه کاغر دغه بی بی خاوند دی او که حاکم دی دغه بیان راځي او که زنانه دی او که بادشاہ دی او دغه رنګي حضرت یوسف علیہ السلام هم د خپل برات داوا کړی را او داغه چې کوم خصم دی هغه هم اعتراف د برات د یوسف علیہ السلام کړي او وشهد بذلك رب العالمین. رب العالمین هم پاگی گواہی کرنی دا و دا غرنگی اعتراف ابلیس هم کرنی دے چی حضرت یوسف علیہ السلام دا گناہ نا پاک. دا اجمال شاہ دا غی تفصیل اما شہارت الزوج ہر چی شہادت دا زوج دے فقولہو اغدا قول اللہ دا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ دغه بی بی د خاون بیان کوي دی او فرمایل انه من کیدکن دا تاسو د مکر نه دی ان کیدکن عظیم. او یوسف اعرض عن هذا یوسف علیہ السلام توید د خبرونو وګردا دا خبری عام خلق کی خوري نشي او واستغفری لذنبک خپل بی بی توي بخنو غاړه د خپل ګناه نه انک کنت من الخاطئین تد خطا کارو نے. دین معلومی کی یوسف علیہ السلام بری دے. واما شہارت الحاکم ارچ شہارت دا حاکم نے نفرمائی فقولو آغدا قول نے وشہد شاہد من اہلها چی سنگا قرآن کی راگی میان رازی گواہی اکڑا یو گواہ دا اہل دغی بی بینا کہ کمی سے دا شان سری. نبیا فرمائی دا بی بی دروغ جن دا و دا سڑے یوسف علیہ السلام بری دے او کدم مخی نصیری نبیا دا دروغ جن دے و دا بی بی رشتی دینا. ہر کل چی کمی سولی دا چی دا دا شان سری دے نو معلوم شوا چی یوسف علیہ السلام صادق دے او دا غرنگی دا بی بی دروغ جن دا. واما شہارت النسوت ارچی گواہی دا زنانو دا فقولهن اغدا قول لاغی دے حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. پاکی دا اللہ دا پارا منگ پوینیو پا دا باندی دا سگونا
واما شهادة الملک یار چې گواہی د بادشاہ دا فقوله هغه دا قول نه چې انک اليوم لدينا مکین امین ان شاء الله ردی تفصیل لازی تو زمون پر باندې نن ورځ خاوند مرتبه او امانتګری دلوی مرتبه خاوند او امینه فرمایي دا سے خبرنا تبری واما ادعاء یوسف ارچ دعوت یوسف علیہ السلام فقول غدا قول وهي راودتني عن نفسي دې زمانه مطالبه کړی دا ما ته مطالبه نه کړی او دا غرنګ دا قول رب السجن احب الي مما يدعونني دیوتا دم کی ورکړه کزما اغا مطالبه ری پورا نکړه نو جیل ته بلال شي داغي جیل خانه سخت جیل خانه وا حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی الله جیل خانه ما ته زیاته محبوبه نه داغینا چې دا ما ته دعوت راکړي نو فرمائی داغي په نتیجه کې جیل خانه تلاړ که یوسف علیہ السلام چرته د ګناه قص کړي وي بیا خو به جیل خانه ته نو تله دغرنګي دا قول یوسف علیہ السلام دی ذالکا لیعلم انی لم اخنه بالغیب دیر پارا چې عزیز مصر پوشي چې ما خیانت نه کړې په حالت د غایب والد هغه کې دې پرې باندې پوشي واما اعتراف الخصم ارچ اعتراف د خصم او دغه بیبی دی فقول ادا قول دی للنسوه هغه زنانو ته ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ما مطالبه کړي و عدل نفسنا خدا ځان محفوظ ساته او دغه ګناه کې دی واقع نشه ځان محفوظ سات او دغه رنګي دایو فرمایل الان حس الحق انا راودته عن نفسي وسحق واضحش ما مطالبه کړي و ددا د نفسنا ما مطالبه کړي دنه د کړي واما شهادت رب العالمین ارچ گواہی د رب العالمین نا فقولوا غدا قولنا وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الله فرمای هم دغه رنګ منګاړو وړه ګناو لوی ګنا دا غین د محفوظ ساتو دا ګناهونه راغیم د محفوظ ساتل واما اعتراف ابلیس هر چې اقرار د ابلیس ته بذالک پریمان فقولوا تعالی غا پدې قول الله کې بیان شوی لو ینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین ابلیس دا قسم خورلو چې خامخ ضرور بزیدی گمراه کم ټول مگر ستا بندگان منهم المخلصین چې دا غین مخلصین دي او یوسف من المخلصین حضرت یوسف علیہ السلام د خالص کړشو کسانو نو لقول تعالی انه من عبادنا المخلصین دې زمنګ دا خالص کړشو بندگانو نو دا اعتراف ابلیس هم کړي نه چې د ګنا نه پاک نفایت شبهه تبقى مع هذه الشهادات کم یو شبہ باقی پاتې کیږي سره دغه گواهیانو نه فی برات یوسف عن الذنوب په برات یوسف علیہ السلام کې د گناهونو نه فرمایي دغه گواهیانې قاضی ابو طاهر توسی رحم الله دا ذکر کړی دي او پیغمبرانو علیهم السلام آغا فرمائی براعت دے داغی آغا معصومیت دے اللہ دا گناہونو نا پاک ساتلی دویم حضرت تانوی رحم اللہ فرمائی بیان القرآن اشرف علی تانوی رحم اللہ فرمائی بیان القرآن کی دغه بی بی قصو کا دا یوسف علیہ السلام نا دا گناہ نو داغی قص صحیح دے دا اراده دا قصد دا صحیح دے وهم بها دا قصو کداغی دا صرف پا درجه دا خیال کرے او داغی مثال ذکر کرے دے لکه سخت گرمی دا روجه دا یو سڑی خیال کے راشی وبسکل او دا غرنگی خوراک کول خو صرف خیال کے راغلی دا
تصور کې نشتا چې دې بګنې خوراکو کې ودې با وبوس کی د یوسف علیہ السلام صرف خیال کې راغلی وهم بها داغه خیال نه الله تعبیر کړي وهم بها سره دغه خیال کې راتل فرمایي دا ګناه نه ده دغه رنګي د قران مقدسه د طرز بیان نه معلومیږي قران مقدسه چې کوم طرز بیان کړي دی زی په زی دعوت یوسف علیہ السلام او دغه رنګي دغه خصم او دغه بیبي هغه بیان چې الان حس الحق وس پته ولګینا واضح ش حق او دا رنګي دغه نوري بیبيانی چې دغه زلیخې راغختلې دي داغه د بیان نو معلومیږي چې حضرت یوسف علیہ السلام دې د ګنا نه بری دي شیخ محی الدین ابن عربی رحم الله فرمایي ما روحانی طریقې سره کشفی طریقې سره د حضرت یوسف علیہ السلام سره ملاقات وشو نو موتوی ولقد همت به وهم بها دواړو قص کړي دي د دینا اشتراک معلومی یوم قصد گناہ کړي نه بلم قصد گناہ کړي حضرت یوسف علیہ السلام راتوی چې نام صدقتا لیکن فی اللفظ دون المعنی ستا خبره صحیح را خو صرف د لفظ نه اشتراک معلومیږي د معنا نه اشتراک نه معلومیږي فإنها همت بی آغا بی بی زلیخی ما متعلق قصد کو د گناہ تتعمدنی علی ما کانت ارادت منی دے باقیدہ قصد کهو داغی مطالبی چی زمان اراده کولا داغی قصد کهو او دغه رنگی فرمائی او ما قصد کلی اقهرها بالدفع عن ذالک چیزا فرمائی او شلم دے لر پا دپا کهو در سر دغی خیالاتونا جو دپا کم دے لر فالاشتراک فی طلب القهر منی ومنها اشتراک فرمائی پا طلب د قهر کرے مغلوب کولو کرے زمار طرف اغی د گناہ اراده کرے د قصد کرے نے او ما دا غید د پکولو اراده کرے او د غرنگی فرمائی د قرآن د مضمون د هم د غشان معلومی دی وجنا دا مانم علماء کرام کی وهم بها وهم الفرار منها حضرت یوسف علیہ السلام قصد تیختی و کداغینا وهم الخلاصا منها قصد خلاصی و کداغینا وهم النجاتا منها قصد نجات و کداغینا حضرت یوسف علیہ السلام د گناہ ارادہ نہ کړي دی وجن فرمائی یوسف علیہ السلام معصوم نے دے پاک دے او تمام پیغمبران علیہم السلام معصوم نے لولا را برهان ربه کچری نویلی دلی د برهان د خپل رب فرمائی لهم بها نکیری شی چې د بهم کړو خو برهان ربی ولیدا د دې وجنه فرمائی الله دې محفوظ سات هغه برهان ربی بیان ما تاسو ته کړو یا حضرت یعقوب علیہ السلام دې کمرې تراغه د حسرت ګوته په خلک نیولې دا د داولی دا فرمائی یا عزیز مصر راغے یا چت چو قتل پاغی باندې لیکلی ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا دا واقع د چت باندې لیکلو یا فرمائی دغه زلیخا چې کله دې دا اراده کولا نو الته بت پروت دی پاغی باندې س کپڑا واچولا وېدا سشری وېدا زما معبود دی د دې په مخ کې زد یو غلط کار ارتکاب نشم کولای حضرت یوسف علیہ السلام ته وی استا معبود خطا پټ کا خدما چې کوم معبود خالق او مالک دی هغه پټیږي نه او هغه نه څوک پټی ریش او یا فرمای مراد د برهان ربنا هغه نبوت دی هغه علم شریعت دی چې الله غل ور کړی نه الله فرمای کذالک هم دغه رنگ لنصرف ادا کا پمان دلام دے لذالک د دې وجنا لنصرف چې موږ وګرځو عنه السوء اردنا گناہ صغیرتا ذنب صغیرتا وړ گناہ والفحشاء والذنب الكبيرة ولوی گناہ
دې د وړې ګناو د لوی نه معصوم دی انه من عبادنا المخلصین بشک دې زمونږه داغه بندګانو خالص کړی شو نو المخلصین واستبق البابا حالت یوسف علیہ السلام او دغه بیبی دا پر دنه کمره کې دی یوسف علیہ السلام نه مطالبه کوي یوسف علیہ السلام دا غي نزان خلاصي نو منډه کړه دروازې خو د مخ کې نه بندي کړې دي دروازې طرف ته منډه کړه فرمای یو دروازم کولاوش او بلا تر دې پورې چې و مدرازم کولاوش دا غي نه بار ته وته بار دغه بیبي چې کم خاوندې عزیز مصر داناس دی او دیو سړی سره خبرې اترې دی دواړه ولید واستبقا البابا بادرا البابا تفسیر جلالین معنا کې دی وړاندې والے او ک دروازې تا دغه دروازې چې کومې بندې کړې وې دا کولوش چې دوه مې دروازې نه بار ته وتل یوسف علیہ السلام دا کمی سراونیو وقدت وشقق قمیصه فرمائی ویش لو قمیص تا من دبور من ورائه د شار طرف والفیا وصادفا دوالو مند دوال ملوش سیدها زوجها ردی د خاون سرا لدل باب د دروازې سرا وجداه جالسا مع ابن عم لزلیخا د زلیخې د ترزیده داغی سره خبرې اترې کې ناصر دروازې مخې ته ندی خو شرمنده شو دی وجنه فرمایي حضرت یوسف علیہ السلام باندې الزام ولګاو قالت دی فرمایل سابقه بالقول فرا سیال کی چې دا سبقت کوونکې نه پاغ وینا باندې ما جزاء من اراد باهلک سر سزا داغی چا چې ارادو کې ساده اهل متعلق سوءا د بدی تان الزنا قسکی پر سر زنا داغی سر د زنا ارادو کې داغه سزا سره الا ایسجن مگر دې قیدی کړي شي یحبسا او عذاب علیم یا دې درناک عذاب ورکړي شي بضرب بسیات پاغي کھوڑو باندې دی والش فسرین فرمائی دا زنا او د غرنګي د غلطي الزام په د باندې ولګاو او بیا داغه د پارا د سزا تجویز هم پخپل کوي خیال لري چې د قتل نکي او ته نور تکلیف نه رسي صرف جیل ته واچولیش او یا د غرنګي په درو باندې والی شي د یوسف علی السلام سره چې کوم مینا دا او کوم عقیدت او محبت دی نو خیال لري چې معمولی سزا او ته ملو شو د قتل نشي حضرت یوسف علیہ السلام فرمایل قال هي راودتنی حضرت یوسف علیہ السلام وینا دې زمانه مطالبه کړی را ماته مطالبه نه کړی دیو جن فرمایي چې کله داسې مقراشي د خپل ځان نه دفاع دار پیغمبرانو علیهم السلام سنت د خدا خبره پټه ساتله هغه مطالبه کړی نو ما هغه پکور کې جون تیر کړی نه داغه ما سره احسانات دي دا قسم خبرې دا پټولې دا اخکار کولې نه خو چې کله هغه مطالبه وکړه یوسف علیہ السلام د ځان نه دفاع کوي او د ځان نه دفاع فرمایي پناسه موقع دا د پیغمبرانو علیهم السلام سنت نو قال وی فرمایل هي راودتنی دې مطالبه کړې زمانہ طلبت مني الفاحشه مطالبه کړي زمانہ د بے حیا کار عن نفس زما د نفسنا فرمائی دی دوار ناسی و شهید شاهد پراس موقع یو په یو باندې الزام لګي بل په بل باندې الزام لګي دنا د کوټه مسله دا حقیقت حال الله ته معلوم ده خو الله د پیغمبرانو علیهم السلام حامله ندی وجنا داغي مکمل برات الله ثابتයි و شهید شاهد گواہی وکړو گواه من اهلها
دا حل د زنانه ده دغه فرمایي ماشوم دی د زلیخې د ماما زوی دی یا یې بل څه دی ماشوم د هغه ګوري وکړه او داسې عاقلانه کلام یې وکړه ان کان قمیصه کوي قمیص سره قد من قبول شلیدلی د مخې طرف نه من قدام فصدقت بیا دا بیبي رښتینې ده وهو من الکاذبین او دی د دروغجنو نه دی ځکه ده به مطالبه کوله او هغې به دفه کوو نو کمیس یې د مخې نه سري شوی وان کان قمیصه کوي کمیس سره قد من دبرین دا شلیدلی د شانه فکذبت بیا دا بیبي دروغجنه ده ومن الصادقین و حضرت یوسف علیہ السلام دار صادقینو نه دی فلما رأى قمیصه هر کله چې ولیده د عزیز مصر کمیس د یوسف علیہ السلام قد من دبرین چې دا شلیدلی دی د شانه د فرمایي عرف خیانت امراته و براءت یوسف وی پیجنده خیانت د خپلې بیبي او براءت د حضرت یوسف علیہ السلام نو قال لها دی بیبی ته فرمال انه من کیدکن ان قولک فرمای ما جزاء من اراد باهلک ستا دا قول من کیدکن ذا استاسو د مکر نه نه ان کیدکن عظیم بیشک استاسو مکر د زنانو مکر عظیم اند عظیم نه د زنانو مکر تعالی عظیم ویلې نه او د شیطان مکر ته ضعیف ویلې نه معلومیږي نه زنانو چې کوم مکر او پرې بو تدبیر دې فرمایي دا عظیم نه ان کیدکن عظیم بیا دا خبره سنگینه خبره ده داغه د کور سره تعلق ساتي دی وزیر خزانه دی یا وزیر اعظم دی لوی شخصیت دی داغه بیبی دا د لوی خاندان بیبی هم دا ورده بیبی هم نا نوی فرمالی یوسف منادا دا حرف ندا محذوب دی یا یوسف یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا وگردر دینا لا تذکره لئلا یشیع دا خبری چاته مذکر کوا چې دا خبری خوري نشي او واستغفری لذنبک بیبی ته فرمایل بخنه وال د خپل ګناه انک کنت من الخاطئین بیشکت د خطاکارون ماشوموالی کې علامه السرائی مولا فرمائی یولسو یا دیارلسو ماشومانو خبری کړي ماشوموالی حضرت مریم علیہ السلام پاگی ماشومانو کړه حضرت عیسی علیہ السلام پاگی ماشومانو کړه حضرت ابراہیم علیہ السلام هم پاگی ماشومانو کړه او د غرنګي جوریج چې بنی اسرائیل کې یو کس نه پاګه باندې چې کوم الزام لګیدلو او ماشوم داغه لپاره گواہی وکړه دغه ماشوم هم پاګه ماشومانو کړي او دغه رنګ دغه ماشوم چې یوسف علی السلام در برات د پاره عاقرانه کلام وکړه دا ماګه ماشومانو کړي ماشوم والی کی خبري کړي اوس د یو گواہی دا په یو ځای مقابل قبول نه معاملاتو کې کم از کم دو گواهان پکار دلته یو گواہی وکړه هم مفسرین فرمایي دا کلام دا خرق عادت دی د ماشوم خبرې دی او بیا کلام عاقلانه کلام یې کړی زبردست ښکلې طریقې سره دا غینه معلومیږي چې یوسف علیہ السلام بری دی عزیز مصر ته هم پته ولګېده د دې وجنا خپل بیبي ته وی د خپل ګناه بخنه وغواړه یوسف علیہ السلام ته وی د دې خبرو نه وګرځه وقال نسوة خو خبرې پټې نه پاتې کی دا خبره څه وخت پورې وا د مصر زنانه خبر شو وقال نسوة وی زنانه فی المدینه بخاریه د مصر کې دا نسوة دا اسم جمع دا امرأة فرمائی
د دې تانیث غیر حقیقی دی د دې وجنه فعل پورې تیر تانیث نه پیوس شوی فرمائی اسم جمع امرات وتانیث بهذا الاعتبار غیر حقیقی د دې تانیث غیر حقیقی دی ولذلك جرر فعله عن علامة التانيث دا فعل علامين التانيث دا مجرد شوی دی وقال نسوة ہوئی زنانو فی المدینة پخاریہ د مصر کی امرات العزیزی ببید عزیزی مصر تراود مطالبہ کرنا فتاها دا خپل نوجوان عبدها الکنعانی دا خپل کنعانی غلامنا عن نفسی دا نفس داغنا قد شغفها حبا یقینا زلت داخل شوی دی اغا محبت دی یوسف علیہ السلام دا زلت داخل شوی قد شغفها حبا فرمائی شغاب اغی پردی تویلی کی گی چکم دا زلت پاسی قد شغفها قد شق حبه شغاب قلبها فرمائی شلولی دی اغا محبت دی یوسف علیہ السلام اغا پردہ دا زرد آگی او دا محبت دا دن داخل شوی دا غلام نا مطالبہ کول او دا یو بادشاہ دی بی بنا دا کار بعید دے قد شغفها حبا انا لنراها بے شک منگ بینو دے لرا فی ضلال مبین پاگی خطائی اخکارکی فلما سمعت دا بی بی خبر شوا فلما سمعت ارکل چی وارد زلیخی بے مکرهن بے غیبتهن داغی اگا غیبت و داغی اگا خبری نارسلت الیہن ارسلت رسولا الیہن آغیتی وستازی اولیگا تدعوهن شراب لی اغیلر واتدت لهن او تیاری کناغیر پار متکان زید تکیال گولو او زیر طعام دا غیر پار تیار فرمائی دا غیر پار دو ڈوڑی انتظامو کا ڈوڑی پسی بیا پروٹ کھوڑ لکی گی آغا پروٹا چاگا پا چاکو بانے کٹ کی گی دائی روڑا فرمائی وآتت کل واحدت منہن او ورکار واحد دا غیت آتت اعتت ورکا کل واحدت منہن ہر یو د دغه بی بیانو د سکینن چاړه پروټه کې خودا مجلس تیار دی دغه بی بیانو چړې را واغستې دا پروټ پاغي باندې کټ کړي حضرت یوسف علیہ السلام وی ته پدی باندې راودا قالت اخرج علیہم وی فرمایي یوسف علیہ السلام ته پدی باندې راودا حضرت یوسف علیہ السلام راوتا عجیب خایس او حسن جمال اللہ ورکڑے رہے فلما رأینا ورکل چی دغی بی بیانو دغی زنانو ولیدا یوسف علیہ السلام لرا اکبرنہو اعظمنہو لیو گانا غلرا وقطعنا ایدیہن خیال نشتا یوسف علیہ السلام تا گوری او پروٹ خود مخین لاسونو کی راغستی ریو چڑی لاسونے کٹکڑا وقطعنا ایدیہن کٹے کے اخبر اللہ سنا وَقُلْنَا دیوی حاش للہ تنزیحا لہو تعالی عن صفات العز وتعجبا على کمال قدرته على الخلق پاکی دا اللہ لرچ دا سے عجیب انسان پیدا کرے دا سے حسین و جمیل انسان پیدا کرے حاش للہ حاش یوسف منقاد للہ پاک دے حضرت یوسف علیہ السلام و منقاد دے اللہ تا ما هذا بشرا دا انسان نہ دے ان پا ماند ما دے ما هذا نہ دے دا الا ملک کریم مگر پرشتہ دا عزت من علی اللہ پا اللہ من مجازن تا پرشتہ ہوئی دا خویو پرشتہ دا قالت فذالکن الذی لمتننی فی ددغی زلیخیخ و غرض داو کہ دی ما بن الزام لگئی ما تا نسبت تا خطایا و دا گناہ کی چی دی کلوی نی پتا بوتاو لگی چی دل اللہ کم حسن ورکڑے دے او کم جمال ورکڑے دے
نو زلیخا که داغه نه مطالبه کې دا په خپله مطالبه کې صحیح ده. نو قالت زلیخی وی فذلکن الذی داغه کس دی لمتننی فی چې تاسو ما ملامت کوي فی عشقی داغه په عشق او محبت کې ولقد راودته ما مطالبه کړی ددنه عن نفسی د نفس درنا فاستعصم د ځان معصوم او بچ ساته امتنا تفسیر جلالین معنا کوي ځان منیکا او فاستعصم طالبا للعصمت برا سیال کی چرے طلب کو ان کے عصمت دے ولئن لم يفعل ما امروا کدون کا جزو ته حکم کوم لا يسجنن ذي بقيد کریشی ولا يكون من الصاغرين او ذي بشر ذلیلاننا من الازلاء ذي ذلیلان شي فقلنا له اتي مولاتك اغه بیانو توي د خپل مالک تابعداریو کا او د دې دا حکم ومنا ان شاء الله نور تفصیل ور پسې روان دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعاو کې الله موږ له دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله د قران علوم موږ ته حاصل کړي، د قران په انوارو موږ منور کړي، د قران په برکاتو موږ برکت کړي. الله را سمر حاضرین دې له حاجتونو پوره کړي. بعد ملګرو دعا درخواست کړي نه دا غي ضرورتونه دي الله ضرورتونه پوره کړي، الله حاجتونه پوره کړي. سوک بیماران دي الله مکمل صحت ولور کړي، الله مکمل صحت ولور کړي. الله زمون گناهونه معاف کړي او اعمال مو قبول کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.